دیگر صحابہ اور ترک رفع یدین. دغرنگی ابن عمر سے مجاہد سے جدے دا د شاگرد هغه فرمای مجاہد رحمت الله علیه هغه فرمای ما رأیت ابن عمر ما رأیت ابن عمر نو مارته متصل کو حمزه وصلی الویږي ما رأیت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح. مصنف ابن أبي شيبة باب من كان يرفع يديه. مصنف ابن أبي شيبة باب من كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. جلد نمبر 1. دا بخاری شریف کی موجود دی. اب دا عبدالله ابن عمر صاحب دا روایت په خپل دا شاګرد وای چې ما دا عبدالله ابن عمر صاحب ته د ما سره عبدالله ابن عمر صاحب روایت دی. یو بابا هغه چې دی غیر مقلد سره مناظره کوله. هغه غیر مقلد ورته ویلی چې زه تاسو سره په رفع یدین باندې مناظره کوم. وای ټیک دی، وای زه تاسو سره رفع یدین باندې مناظرې ته تیار یم. او ته وای خپل دلیل وای تاسو سره څه دلیل دی؟ وای ما سره اتیا صحابو چې دی داغی رفع یدین کڑے دے. اتیا صحابہ کرام. وی بیٹا یہ بتاؤ کہ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ صحابہ کرام سمر دی؟ وی 1,24,000 کم و بیش. وی دا اتیا ستا طرف تا باقی ټول زما طرف تا. پاسانه باندې وتی ویری. دا سی کله کله دیتا الیاس ګمن صاحب چې دی استاد محترم جټ جب پاوي. هغه ماشوم واقعه د پرون خادم مولوی صاحب ذکر کړ چې هغه ماشوم سو چې هغه د خزي سره د مامی سره چې دی مناظره کوله. نو مامی ته وای چې یاره تار وخت زمونږ په کور کې باسونه کې نن به زه تا سره مناظره کوم او مناظره په تقلید باندې کوم. ویل ښه بس تقلید باندې کوم، خو د هغې نه مخکې را سره دا شرط ولیکه چې زما ماما چې تا خاوند دی هغه مقلد دی او ته تقلید ته شرک وي، نو یا به دا خاون اخلي او یا به د خپل مذهب اخلي. که مذهب اخلي خاون د نزي او که خاون اخلي مذهب د نزي. اوس خپل خوخه را که خاون اخلي او که مذهب اخلي छोड़ो. वो तुम भी बास ना करो मैं भी बास ना करो, अपने अपने मज़हब पर अमल करो. بیا چې دې خبر لراغې چې د خپل مذهب عمل کوه او زه به تاسو ته کور کې چیړ نه کوم، په خپل یې سیده کړله. دغسې بعضې نیم سړی داسې ستنې وانې سمیږي، بغیر ستنو نه سمیږي. نو داسې جټ جپا کې بعضې مثالونه مشران چې دی داسې ورکي ډېر. اوس پرونه بله ورځ ما تاسو ته مثال درکړ، بهر ملک نه یو ملګري رابطه وکړه دلته کې او هغه وویل چې یاره یو بابا راغی او ما ته وایي چې کله امام پسې وروسته ولاړئ نو قرت بکی چې زه کله اورې نو غلی کېږه، خو چې کله نه اورې نو خو بیا خو قرت کوه که. نو ما ته چې بابا قرت به الحمد خو ووایم، خو دا خو راته پته نه لګي چې د امام صاحب اوس په دې کې کوم صورت ووایه. اوس که هغه چې دی په عامه یتسالون شروع کړي او زه چې دی والنازعات شروع کړم بیا به څنګه جلي. بس وی هغه غلی شو بابا، بله خبره مه ځه. دا اوس یو جټ انداز کې خبره ده، به سړی غلی شي. دا ټول جټ جب باقي چې دی بعضې سړی په داسې طریقې سره پي. او بهر کیف دا د عبدالله ابن مسعود د عبدالله ابن عمر صاحب ته په خپل دلایل پیش کړي، نو ته د عبدالله ابن عمر صاحب خبره کړي. عبدالله ابن عمر صاحب خو دلته د هغه شاګرد وایي چې ما هغه چېرته په ټول عمر کې پت بیا وروسته نه دی لیدلی. مصنف ابن ابي شيبه کې باقاعده دا خبره شته دی. دغه رنګې مجاهد رحمت الله علیه فرمایي صلیت خلف ابن عمر صلیت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة. وی ما د عبدالله ابن عمر سے پس منځ کړی دی، وی د لومبي تکبیر نه علاوه بل سر تکبیر کې لاسونه نه دي اوچت کړي. طحاوی جلد نمبر 1، سنن الطحاوی جلد نمبر 1، باب التکبیر للرکوع والتکبیر للسجود. باب التکبیر للركوع والتكبير للسجود. بس بيقول